أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها سورة الشمس مکی سورت دے یو نوی دے ترتیب کی شپگیشتم دے نزول کی مخ کی صورت کی ترغیب و اعمال تا ندی صورت کی فرق بیانی د مسلمان او د کافر د جنتی د جهنمی د خیر او د شر د نیکی او د بدی د ښه عقیدی او د بد عقیدی دا غي فرق بیانی دارنګي رد کوي په هغه چا چې یو سړی په خپل نیک نه خدان نیک حسابوي عقیده یې سم نه خدان نیک حسابوي والشمس وضحاها قسم می دی پنور باندې وضحاها او په وخت د ساخت داغي والشمس وضحاها قسم دی پنور او پرانا داغي شاهد دے انور او رنا داغي والقمر اذا تلاها او قسم دی پس پوگمئی کلچی روانه یغی پسی والقمر اذا تلاها تلا یتلو تلاوتن تلاوت زکوي چې هر آیت بل پسې لوستل کیږي یو بل پسې دي نور چې کله پټ شي نو سپوږمۍ ور پسې راشي سوار لسمه او بل لسمه والشمس وضحاها قسم دی پنور او رڼا داغي او پس پوغمای اذا تلاها کله چې ور پسې ولګي والنهار اذا جلاها او قسم دی پرز کله چې روخانه کی انور لرا اذا جلاها کله چې رڼا کی غیلرا نو هر شی ور سره رڼا شي والليل اذا يغشاها او قسم دی پشپی کلچی پټ کی انور لرا والسماء وما بناها او قسم دی په اسمان او په هغه چا چې جوړ کړی دی اسمان والارض وما طحاها او قسم دی پزمکی او په هغه چا چې غړولې د زمکا ونفس وما سواها او قسم دی په نفس او په هغه چا چې برابر کړي دی نفس یو ذمہدار چې کله ذمہدار کوي نو هغه د دې شیزونو ضرورت دی یو نور دے کنور نه راخیږي نو فصل خرابېږي کس پوغمای نه نو بیا فصل خرابېږي او چې د ورځې رڼا نه نو دی به کسب څنګه کوي او چې شپه نه نو دی به آرام څنګه کوي دماغ به خراب شي او چې اسمان نه وي نو باران به څنګه وریده
او چې ځمکه نه وې د به زرغونه څنګه کوله. نو دا ټول هغه اسباب دي چې دا د انسان ضرورت دی. د درې آیتونو کې والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، دا ما د من په معنا دی. والسماء ومن بناها والارض ومن طحاها ونفس ومن سواها. قسم می دی په اسمان او هغه چا چې جوړ کړی دی اسمان، او په ځمکه او هغه چا چې غوړولی د ځمکه، او په نفس او هغه چا چې برابر کړی دی نفس. ونفس وما سواها، انسان پیدا کړ بیا برابر کړ. د سترګې، غوږونه، پوزه، عقل، فکر، خیال، هر څه کې دی برابر کړ. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نو بیاي توفیق ورک دی نفس لرا. فَأَلْهَمَهَا نوای چاو دی نفس کی، فجورها بدی دد وتقواها نیکی دد. انسان پیدا کو برابر کو، نو بیا ورته دوه لارې وښولې، یو بده یو د نیکۍ. فألهمها فجورها وتقواها، او وی خولې دتا کی خودې دکی الهام ورته وکړو، توفیق ول ورکړو. فجورها د بدای دد وتقواها د نیکۍ دد. قد افلح من زکاها، یقینا کامیاب شو هغه څوک چې ځان پاک وساته د کفر نه د شرک نه. زکاها پاک وساته دغه نفس. وقد خاب یقینا تاوان شو من هغه څوک دساها چې دند شو دی فجور ته. وقد خاب یقینا تاوان شو نقصان شو من هغه څوک دساها چې دندای کو دغه نفس گناهونو کی فجورو کی. دسا یو دسا تدسیس دا ویل کیږي چې یو شی کې دند شي او بیا به پټ شي. دا انسان په دې گناهونو کې دومره دند لاړ شي چې بیا به پټ شي، نو دې تباہ شو، دې برباد شو. قد افلح من زکاها، یقینا کامیاب شو هغه څوک چې وای سات نفس خپل، او تاوانی شو هغه څوک چې دندای کو نفس گناهونو کې. کذبت ثمود بطغواها، تکذیب کو سمودیانو بطغواها پسر کشیخ ولی سرا. اذن بعث اشقاها، کله چې پورته شو یو لوی بدبخت دینا. سمودیانو ته الله پیغمبر را لګل او صالح علیه السلام، او دی مطالبه وکړه چې موږ ته معجزه وخیا، او معجزه به د دې لوی کمر نه راوباسي. حالا به موږ منو غني نه منو، د دې لوی کمر نه او خراو باسي، بیا بلنګ شي بچي وراوړي، نو حالا به موږ ستا پیغمبري ومنو. نو صالح علیہ السلام دعا وکړه، معجزه وا نو خراو وتا. نو د قام یو کویو یوی ورځ به دغه اوخي وبس کلی، نو ټولې اوبه به راخ کلی، او په دویم ورځ به دې ټول کلی به اوبه استعمالولې. نو دی پریشان شو او دی جرګه وکړه، او دا اوخي نه خپې غوسې کړې، او د صالح علیه السلام تکذیب وکړو، نو الله به عذاب راوست. کذبت ثمود بطغواها، تکذیب کړو سمودیانو په خپل سرکشۍ سره. اذن بعث، کله چې پورته شو اشقاها لوی بدبخت دینا. یو بدبخت ذکر کو، وہ ټول بدبخت. فقال لهم رسول الله، نو ویل دیتا پیغمبر د الله صالح علیہ السلام، ناقۃ الله وسقیاها،
خیال اوساتئ د اوخی د الله وسقیاها او وخت اوبوس کولو د دی ناقۃ الله لحاظ اوکئ د اوخی د الله وسقیاها او نمبر د اوبوس کولو د دی فکذبوه ندی تکذیب کو د صالح علیہ السلام فعقروها نخبی پندی غسکڑی د دی اوخینا فدمدم علیہم ربهم نو تباہی راوستا پدی بانی رب ددی فدمدم علیہم ربهم نو ہلاکت راوست پدی رب ددی یو چغشوا ناسابا او یو زلزلہ شوا زمکا اوجڑا قیدا لگا زانگو چی چلی داسی بی اللہ زمکا اوجڑا قولا او زنگولا او یو چغشوا طول نیستو نابود فناشو او تباشو فدمدم علیہم ربهم بذنبهم نو تباہی راوستا ہلاکت راوست پدی رب ددی په سبب د جرمونو ددی بذنبهم په سبب د گناهونو ددی فسواها نو هموار کړل یو تن دینه هم پاتې نشو فسواها نو هموار کړل برابر کړل ټول تبا کړل ولا يخاف عقباها او نه یریږي الله د انجام د عذاب د دینا دا د دنیا بادشاہ نه دی چې یو سړی له سزا ورکوم نو بیا به خلق بغاوتو کی خلق به بار راوځي زما حکومت به تس نشي نو بادشاہ زړه کې یری ولا يخاف عقباها الله هغه بادشاہ دی چې نه یریږي د عذاب د قوم نه قوم به د الله سوګي خلق به د الله سوګي الله د چاله چې عذاب ورکړي نو بیا یریږي نه یا صالح علیہ السلام د دې قوم نه یریدنه ولا يخاف عقباها او نه یریږي الله د عذاب د سزا د دینا शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।